دی آیاتونو کې الله پاک جل شانه د دخول قبل الطلاق احکامات ذکر کړي. لا جناح اس گناہ نشته دی علیکم پتاسو باندې ان طلقتم النساء کو چرتا سو طلاق ورکي خزو تا ما لم تمسوهن هر کله جتا سو لاس نوی لګولې هغوی تا او تفریدو او تاسو نوی مقرر کړي او تفریدو او تاسو نوی مقرر کړي لهن ده خزو د پارا فرید وطن مہر ومتعوهن تاسو سامان ورکړي خرچ ورکړي هن دی خزو ته علی الموسع په مالدار باندې قدره د هغه د وس مطابق وعلى المقتر او په غریب باندې تنگدست باندې قدره د وس خپل وس مطابق متاعا سامان دی یا خرچه ده بالمعروف د قاعده موافق د دستور موافق. دی آیاتونو کې الله پاک جل شانه د طلاق قبل الدخول حکم بیاني. طلاق قبل الدخول دا چې دی طلاق ورکی خود خپل بیبي سره نه دخول کړي وي نه خلوت صحیحه کړي وي. دخول جما ته ویل شي چې د خپل بیبي سره جما نه وی کړي او خلوت صحیحه دی ته ویل شي چې د خپل بیبي سره یو ځای شي. خو په داسې حالت کې د خپل بیبي سره یو ځای شي چې دا سړی په جما کولو باندې قادر وي او د خپل بیبي سره جما کول غواړي نو دی کولی شي. نو د خلکو یره ور سره نه وي او یو سیز منع کوونکي نه وي د جما کولو نه. مطلب دی دواړه یو ځای شو په یو کمره کې ښځه او خاوند او دا سړی په دې باندې قادر چې خپل بیبي سره جما وکړي خو زنانه د بیبي چې په حالت ته حیض کې ده نو دا حیض مانع دی د جما کولو. دا منع کوونکي د جما کولو چې حیض کې هم نه وي ښځه هم ټیک ټاک وي سړی هم ټیک ټاک وي او بیا دی د خپل بیبي سره جما ونه کړي خو دی په جما کولو باندې قادر وي خو دی جما ونه کړي نو دی ته ویل شي خلوت صحیحه. دی په جما کولو قادر وي خو دی جما ونه کړي دته څه منع کوونکي څیز امني مخې ته د چا یاره ترخه ور سره امني هر څه ورته برابر وي خو د هر څه باوجود دی جما ونه کړي نو دی ته ویل شي خلوت صحیحه. نو دا خلوت صحیحه دا د جما قایم مقام دی دا د جما په حکم کې دی. نو چې یو سړی خپل بیبي ته طلاق ورکړي په داسې حالت کې چې دی ورسره نه دخول کړي یعنې جما ورسره نه وي کړي او دویم دا چې خلوت صحیحه ورسره نه کړي. لکه عام طور مثال به زه د خپل د دې علاقو ورکمه چې موږ نوم به کویدن وکړو نو کویدن کې څوک نه جما کولی شي او نه خلوت صحیحه کولی شي صرف نکاح وشي. نو چې کله نکاح وشي نو چې بیا کله واده وشي د هغې نه وروسته دغه خبرې مخې ته راځي. نو چې کله یو سړی ښځه کویدن کړله صرف نکاح وتړو واده لا نه دی شوی په دې حالت کې دې طلاق ورکړي د هغې دوه صورت دی. یو صورت دا دی چې یو سړي مهر مقرر کړي. عام طور موږ داسې کوو چې په نکاح کې په کویدن کې موږ مهر مقرر کړو چې 3 تولې کالې 2 تولې کالې 4 تولې کالې یو زر نور څوک بعضې خلک ورسره د ځمکو حساب کتاب ولیکي خو به هر حال په کویدن کې دا مهر مقرر وي. نو که مهر مقرر شوي وي او دې خاوند راولګېدو د خپلې ښځې ته طلاق ورکو د واده نه مخکې د ښځه لا واده شوې نه ده یعنې واده کې یا خلوت صحیحه او دخول دا په واده سره تعلق ساتي په دې علاقو کې. نو د کویدن کړه ښځه صرف نکاح وتړلو او مهر مقرر کړی دی او په دې حالتو کې د خپلې بیبي ته طلاق ورکو نو دې سړي باندې دا خبره لازمه ده چې د نیم مهر د خپلې ښځې ته ورکړي. هو که ښځه ورته دا نیم مهر د خپله ځانه معاف کړي نو ګناه پکې نشته دی یا دا سړی ورله ټول مهر معاف کړي ټول مهر د خپلې بیبي له ورکړي نو هم څه ګناه پکې نشته خو حق په دې سړي باندې صرف د نیم مهر دی. خو ښځه نه معاف کړي او سړی هم نه معاف کړي نو د سړي باندې صرف نیم مهر دی. مثال طور 4 تولې کالې مقرر کړی دی په کویدن کې او دله واده نه دی کړی خپلې بیبي ته طلاق ورکو نو په دې سړي باندې لازم دی چې 2 تولې کالې د ښځې ته ورکړي. دا یو صورت شو چې مهر مقرر کړي. دویم صورت دا دی چې یو سړي مهر نه دی مقرر کړی مهر پر ډایرکټ نکاح وتړله چې مهر سره وګورو او واده لا نه دی شوی او د طلاق ورکو نو په دې سړي باندې جوړه جامه ده د خپل وس مناسب
چې سړی مالدار دی د مالدارۍ جوړه جامه دی ورکي یو جوړه ابن عباس رضی الله عنه چې یو جوړه ورکي بس دا کافي ده کم سے کم مقدار یو جوړه ده او که سړی غریب دی د غریبۍ یو جوړه دی ولا ورکي او چا ډېر ورکوم څه ګناه پکې نشته نو دې کې دا ډومبی حکم بیانېږي لا جناح اس گناه نشته دی علیکم پتاسو باندې ان طلقتم النساء کو چېرې تاسو طلاق ورکړئ ښځو ته ما لم تمسوهن هر کله چې تاسو لاس نه وي لګولی دی ښځو ته څه مطلب تاسو سره جما هم نه وي کړې خلوت صحیحه ورسره هم نه وي کړې نه وي میلاو شوي ورسره او تفریدو او تاسو نه وي مقرر کړی لهن د دې ښځو دپاره فریدوتن مهر خو هم نه مقرر کړی نو نه مو لاس لګولی وي یعنې جما او خلوت صحیحه وکړي وي او نه هم مهر مقرر کړی وي نو څه چل تاسو به څه چل کوئ ومتعوهن تاسو جوړه جامه ورکوئ دوی ته ومتعوهن تاسو سامان ورکوئ دوی ته نو علی الموسع په مالدار باندې قدره د هغه د وس مطابق دی وعلى المقتر او په غریب باندې تنگدسته باندې قدره د هغه د وس مناسب متاعا سامان دی بالمعروف د دستور مطابق حقا دا حق دی علی المحسنین په نیکوکارو باندې نو د دې قرآن مجید کې د دې متعین مقدار نه دی مقرر شوی متعین مقدار د قرآن مجید کې نه دی مقرر شوی خو د حضرت حسن رضی الله عنه په دور کې دغه سره دا مسله پیښه شوله نو هغه 20,000 روپۍ چې کوم دی هغه خپلې ښځې ته ورکړ او حضرت شریح رحمت الله علیه ته دا مسله پیښه شوله نو هغه 1500 درهم خپلې بیبي ته ورکړل او دغه رنګي ابن عباس رضی الله عنه چې کم سے کم مقدار دا دی چې یو سړی یو جوړه ورکړي خپلې بیبي ته خو چې کله واده یې نه شوی د واده نه مخکې مخر مقرر هم نه وي کو مقرر وي نو بیا خو بل صورت دی بیا خو به نیم مخر ورکړي خو مخر یې مقرر کړی نه دقسې واده کړی دی چې مهر سره بیا وروسته ګورو نو په دې صورت کې دی به کم سے کم یوه جوړه د خپلې بیبي ته تحفې د هدیې په طور باندې ورکړي که چا ډېر ورکړو څه ګناه پکې نشته خو کم سے کم مقدار یې ده نو علی الموسع په مالدار باندې قدره د هغه د وس مناسب وعلى المقتر او په تنگدسته باندې قدره د هغه د وس مناسب متاعا سامان دی څه خرچه ده بالمعروف د دستور موافق حقا دا حق دی علی المحسنین په محسنینو باندې نیکوکارو باندې